د ټول ناول خو زه ستاسو د دوی په حواله ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو دومره شارټ نوټس باندې دلته تشریف راوړو او زموږ کوریج کوئ. نن حوالې سره چې کوم پریس کانفرنس دی دا ډېر اهم پریس کانفرنس دی. موږ سره د شب قدر سرکل په ایریا کې مختلف قسمه ډکیتۍ دی، راهزنۍ دی او کارلپټ کیسو درج شوي نامعلوم ملزمان خلاف. په هغې کې زموږ ډي پي او صاحب داسې زموږ انویسټیګیشن سټاف په دې باندې مشتمل و. په هغې کې موږ په هر قسم زاویو سره کار وکړو او چې یو واصل ولد عظیم دی او بل نوید ولد بستی خان دی، بستی خان. د هغې په نشاندهۍ باندې مونږ کوم چې د ډکیت راهزن او کارلپټ ګروپ سرغونه دي د هغې یو دوه کسان ګرفتار کړو او چې یو واصل ولد عظیم دی او بل نوید ولد بستی خان دی، خستی خان. د هغې په نشاندهۍ باندې مونږ د شب قدر سرکل 8 ګاډي ریکور کړي دي او دغه شانه کوم چې دلته د شب قدر بازار کې ډکیتي شوې وه د میډیسن دکان نه، د هغې چې د حصې کومه رقم وه ستاسو مخې ته پروت دی دا موږ ریکور کړی دی. مزید چې دې کوم برګۍ دا شپږو کسه ګروپ دی د هغې د ګرفتارۍ کوشش جاري دی او د دې نه علاوه دا یو بین الاقوامي ګروپ دی. دی د کې پی کې مختلف تاړجاتو ته زمونږ د چارسدې تقریبا عمرزی پړانګ منګا درګۍ دغه شان د پېښور دوزۍ صدر غربۍ دې تاړو ته د بلکې د کې پی کې چې څومره تر سواته پورې د ټولو تاړجاتو ته دي د ډکیتۍ راهزنۍ او کارلپټ په کیسو کې مطلوب دي. نو اوس انشاءالله زموږ په دې باندې کار شروع دی. زموږ کار چې دلته دغه شي بیا به مختلف تاړجات په خپلو کیسو کې وباسي او کاروي به پرې کوي. تاسو څونه ګاډي برآمد کړي او څونه پیسې هم دې برآمد کړي؟ بلخال خو د دې د قبضې نه موږ 8 ګاډي ریکور کړي دي. دې کې دا یو کس چې کوم دی د اغېستو والا دی، دا ګاډي لپکۍ د خلکو ده. دا بل چې کوم دی دوی د راځي ګاډي دې ټپ پر کوي او بیا هغه ټپ پر ګاډي په مارکیټ کې په رو ګاډي باندې خرڅوي.